موسی علیه السلام خو نو ډېر عظیم نبی دی د الله او داسې ستړی امت الله ورکړي دومره ستړی امت الله ورکړی و چې موسی علیه السلام تقریبا تر مرګه پورې قراره ورځ ونه ولیدله جنګونه جګړې د باطل مخنیوی د باطل سره مطلب مناظرې داسې ستړی ستومان و چې روغه ورځ یې ونه ولیدله پیښه یې ورځ داسې وسوله چې دی د مصر بازار ته رالی چې رالی د مصر بازار ته نو هلته غالبا دا د بخاري حدیث دی چې رالی دوه کسان ولاړ دي سره دعوه یې ده یو اسرائیلي دی بل قبطي دی قبطي چې دی دا د فرعون خاندان دی اسرائیلي چې دی دا د حضرت موسی علیه السلام خاندان دی دغه قبطي چې کوم دی دا بیا د فرعون نانوای بولي باورچی بولي اشپز هر شی چې بولي اوس یو لویه پلنډه تیاره کړې ده و د اسرائیلي ته وایي دا به راسره وړې هغه ورته وایي زه څنګه در سره ویسم دا خو ډېر دی په دوه واره بیا در سره ویسم دی وایي یا په یو واره بیا راسره وړې خیر موسی علیه السلام تېرېدی ورته ودرېدی خیر دغه سړی دی ناکي راسره کوي زه هم دا بار به زه په دوه واره ویسم دی وایي یا په یوه واره بیا وړې بدماشي راباندې کوي موسی علیه السلام بیا ډېر جلالي و ډېر جلال یې درلود یاره چې یو څوک یې قبطي ووایي هغه غریب پر دغه ځای مړ شو راواوښتې مړ شو پریشاني جوړه شوه موسی علیه السلام ځینې ولاړی روان شو الله چې معافي وغوښته ولي الله خطا راسه وسوله ما خو نه واژې په دا سبا بیا را روان دی بیا د هغه اسرائیلي دی بل چا سره ولاړ دی په جګړه دی بیا موسی علیه السلام تېرېدی په موسی علیه السلام خو هېڅوک نه دی خبر دا سړی چا وواژې نو هغه سړي بیا غږ ورباندې وکړي موسی علیه السلام ورته وویل یاره ستا جګړې خو نه یوه ورځ نه ده اسرائیلي وبېرېدی چې اوه ما خل اوس ما ته لاس راچي بیا یې وویلې ول تا پرون دغه مړی وکړئ ما هېڅ چاته نه دي ویلي قرار یې ټول شار او فرعون په چا خبر کوي په موسی علیه السلام چې خبر یې کوي پریشانی جوړه سوه تحقیق شروع سو تفتیش شروع سو په موسی علیه السلام پسې مطلب خبرې چې دي هغه مطلب وتړل شوې یا هغه رقم خبره وه اوس نو په دې ځای کې د طبراني حدیث دی جابر بن عبدالله فرمایي عبدالله بن مسعود فرمایي رضی الله تعالی عبدالله بن مسعود فرمایي وایي موږ ته جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایلې ول زه هغه کلمې در وښیم چې کومې کلمې موسی علیه السلام کله له فرعون را روان سو خپل ملګري ورسره و مسلمانان ورسره و بیا رالی سمندر ته ودرېدی بیا رالی یو نهر ته ودرېدی بحر قلزم چې کوم بلل کېږي چې ودرېدی نو بیا د کومې کلمې وویلې چې الله پاک لاره ورکړله د کومې کلمې وویل چې الله لاره ورکړله بیا چې لاره یې ورکړه دی پار سو فرعون شاته به پسې و هغه په دغه اوبو کې رالی په دغه اوبو کې الله رب العزت غرق کوي مړ یې کوي ورک یې کوي او بیا یې مطلب له دې دنیا د ټولې دنیا دپاره عبرت کوي مسله ډېره اوږده ده خبرې ډېرې اوږدې دي زه هغه مختصر تورې درته وایم اوس پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي وایي زه ورته ته هغه کلمې در وښیم صحابه وویل یا رسول الله خو دې را وښیم کلمې را وښیم موسی علیه السلام چې په دا اوبو ورګډېدی په دا دونه لوی سمندر و په دا دومره لوی نهر ورګډېدی ده څه وویل پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمیل ده دا وویل اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تاتوري وين تيوين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعمش راويدي دغه حدیث چرا نقل کړی وي ما چې کله دغه تورې له شقیقه اورېدلې دي د هغې ورځې څه دغه دعا بیا ما نه ده پرېښي شقیق بیا وایي دام راوي دی د عبدالله بن مسعود څه وایي کله ما دغه تورې اورېدلې دي د هغې ورځې څه دغه دعا
دا کلمات بیا ما د مشکل په ټیم کې پرېښي نه دي. عبدالله بن مسعود فرمایي وایي چې ما کله د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم صدا کلمې اورېدلې دي د هغه وخته صدا کلمې بیا ما نه دي پرېښي چې ما دې په سخت مشکل حالات کې ویلې نه. نو نن خو ما او تا هم واورېدل، نو به ما او تا څه کوو؟ اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بیان براسي بیا سکرین شاٹ واخلئ، مشکل رالی، تکلیف رالی، مصیبت رالی، غم رالی، پیښه راله، ستړې راله، دغه تورې ووایه چې موسی علیه السلام ته الله لاره ورکوله. که ته و هغه نبي و د موسی علیه السلام شاته چې روان و هغه نبیان نه وو، هغو ته هم الله لاره ورکړله. نو پیغمبر علیه السلام دا تورې موږ ته په دې نه دي راښولې چې دغه تورې موسی علیه السلام وویل و موسی علیه السلام ته لار میلاو شوه. دا معنا ده چې دغه تورې موسی علیه السلام وویل ما او تا به هم وایو، الله رب العزت به ما او تا ته لاره راکړي. بیا غمونه خو یو نه دي، مشکلات و مصیبتونه خو یو نه دي عزیزانو. لوی زورور خبره دا ده، ما ته به خپل بابا ویلې والمسنون دعاګانې وایه د چا په خبرو کې راځم مه په دې مه خطاوزه چې داسې به زما سره مشین والا را سره یي، زما سره به محافظ و ګارډ را سره، په دې مه خطاوزه. که تا مسنونې دعاګانې ویلې وې بیا به الله ستا حفاظت کوي. او که ته مغروره شوې په دې چې زما به موټر یي، شاته به لس کسان را سره یي، کلاشینکوفونه به یې راایستلي، هغه تر ټولو اول مړه سو، تر ټولو اول هغه مري. وجه څه ده؟ وجه دا د ده باور و بروسه هغه په توپک باندې سوله، هغه په بنده باندې سوله. چې دغه دعاګانې ووایه ستا باور و بروسه په چا سره سوله؟ په الله سره سوله. نو چې ستا باور پر الله راشي نو ولې الله کمزوری ذات دی؟ نعوذ بالله. ولې الله رب العزت مطلب بېوسه دی؟ نعوذ بالله. الله رب العزت دا کلمې راښولې دي، بیا به ما او تا کلمې ووایي الله رب العزت به زما او ستا و کلمو ته ونه وګوري. والله العظیم خبره په کلماتو کې نه ده، په دعاګانو کې نه ده، د محمد رسول الله په خبره کې نه ده، د الله په مهرباني کې نه ده، خبره په ما او تا کې ده. چې ما او تا دا شی وایو نو زما او ستا یقین پر چا دی؟ یقین به پر الله یې، پر دغه مخلوق به نه یي. الله دې را نصیب کړي، الله دې له هر ستړي وساتي، له هر غمه، له هر مشقته، له هر یو لوی ژړا الله دې مو وساتي، الله دې هر مسلمان وساتي. دغه دعاګانې به وایو، لازمي بیا وایو. اعمش وایي چې ما اورېدل له شقیقه بیا مو پرېښی نه دي. شقیق وایي چې ما اورېدل له عبدالله بن مسعود ما پرېښی نه ده دا دعا. عبدالله بن مسعود فرمایي چې ما کله د محمد رسول الله سره اورېدلې ده ما پرېښی نه ده. الله دې را نصیب کړي.